नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दीनु कुल्लुहु अदब। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़ातकल हया फ़फ़अल मा शि'त। व कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ु सामिईन, नन यो अहम मौजू چې هغې طرف ته د خلکو ډېره زیاته بېتوجهي ده او توجهي نشتی، هغه موضوع د زما ادب او احترام او حیا او پاکدامني. په دې حوالې سره زه به لږ مختصر غونډه کې ستاسو مخې ته خبره کومه. الله دې وکړي چې ما ته هم او تاسو ته هم د عمل توفیق ملو شي. کله هم چې زمونږ په معاشره کې ادب او احترام ختم شي نو بیا انسان د ذلت سره مخامخ کیږي او کم برکات دي هغه برکات د دې انسانیت نه ختميږي، تختې دي. بهر حال خبره او مختصر کو، زمونږ په دې معاشره کې کاغه نارینه دي او که زنانه دي، یو مسله داسې ده چې دې طرف ته زما ذهن دی او زړه مې غواړي چې په دې باندې لږ بحث وکړم. هغه دا کله چې اذان کېږي، د دې اذان په دوران کې چونکې دا شعائر الله دي، اذان کېږي د الله تعالی لوی بیانېږي، د الله تعالی کور طرف ته عبادت طرف ته د راتلو आवाज کېږي. زمونږ ډېر وروڼه داسې دي چې هغه د دې په ادب او احترام باندې نارینه هم نه پوهېږي او ډېرې داسې زنانې دي چې هغه هم د ادب او احترام په ځای باندې نه راوړي. نارینه به لګیای په ګاډي کې بناسي، په رکشه کې بناسي او ټیپ پې لګولي او که ورته ووایي چې هلکه اذان کېږي نو داسې دی لکه دا پې بد لګي، لکه د ټوپک ګزار چې وکړي. نو ډېر خلک داسې دي د مسجد مخې ته به تېرېږي، رکشه به سټارټه کړي او بالکل دا میوزک به آني او دا حیا نه کوي چې یاره مسجد راغی، ماله پکار دی چې د دې مسجد په ادب او احترام کې زه دا میوزک بند کړم. اذان به کېږي او دی به خپلې خبرې کوي، په ټلیفون باندې به لګیا دا شان په نور څیزونو باندې. نو دله پکار ده چې د اذان احترام وکړي او اذان واوري. زنانه په کورونو کې دي نو کور کې په موبایل باندې خبرې کوي، لګیا به سر به سرتوري او داړو احساس نشته چې یاره ماله د سر پټول پکار دي او د دې احترام پکار دی ماله د اذان. او ځینې زنانه داسې چې هغه ټي وي ته ناستي او دغه مصروفیت شروع وي او که ورته وایي چې اذان کېږي بند کړئ نو کم اذان به اورو او موږ اذان اورېدی نه شو. دا خو دومره ګرانه ده او دومره اوږد اذان دی. بهرحال مختلفې هیلې بهانې جوړئ. نو د دو دپاره دا مختصر غوندګي زما پیغام دی چې د الله د رضا دپاره د الله د نوم عزت وکئ. چې کله تاسو د الله د نوم عزت کوئ، موږ د الله د نوم عزت کوو، نو الله رب العزت په موږ باندې خپل رحم او کرم را نازلوي. یو زنانه ده هارون الرشید بادشاه، دا یو مسلمان بادشاه تیر شوی، ډېر انصافدار عادل او نیک انسان و، د علماو او د نیکو خلکو ډېر زیات محبت کوونکی و. د هارون الرشید بادشاه ښځه وه ملکه زبیده او دا ملکه زبیده د دې په نوم باندې نهر زبیده اوس هم موجود دی. نهر زبیده موږ په خپله باندې لیدلی و، هغه نهر په مکه مکرمه کې دی او د هنین طرف ته میدان وادي هنین چې کومه ده میدان هنین، نو دې هنین طرف ته 35 کیلومیټر کې تقریبا دا نهر پروت دی. دا د بغداد نه راغلی نهر دی، د بغداد نه او مکی مکرمه تر رسېدلی دی. دا نهر کله چې ملکه زبیده د هارون رشید باچا کور والا کله چې دا راله حج له پخپله باندې او دې حالات ولیده چې دلته ډېر زیات د اوبو تکلیف دی. اوس خو الحمدلله اوبه صحیح ده، برابر ده، لیکن په هغه وخت کې تکلیف ډېر زیات و. د سپلای دا پروګرام به داسې نه و کوم چې د اوبو دا وست دی. نو دې دا اراده وکړه چې زه به انشاءالله د مکې مکرمې ته اوبه را رسومه که په هر څه طریقې.
نو دې انجینران نه وغوښته او لوی خلک یې راوغوښته او هغو سره مشوره وکړه چې زه د یو نهر جوړول غواړم اوبه را رسول غواړم چې دلته حاجیانو ته په مینا کې په عرفات کې دلته تکلیف نه نو دې دا نهر سټارټ کو انجینران ورته وایي چې دا نهر د دې د بوتلل د بغداد نه دا انتهایی مشکل کار دی او دومره مشکل کار دی چې په دې باندې به ډېره زیاته خرچه راشي نو د ملکه زبیده دا قول و هغې ورته وایي چې که دومره مهنګایي چې په یو غزار پلک وهلو په سټک وهلو په هتوړې وهلو په دې باندې که یو دینار یو سړی زما نه اخلي زه دې ورکول ته تیار یم خو دا نهر زما ارمان دی چې وشي چې دې حاجیانو ته تکلیف نه حالانکې په خپله باندې دومره نیکه زنانه وه چې د دې په محل کې به په سونو نوکراني د دې حافظ قرآن نوکرانی دا به کار کوو او ځینې نوکرانی به داسې وي به ناست وي ختم به یې کوو قرآن به شروع دا به چې ختم شو نورې به کار کوو چې کله به دا ختم شو دا نورې به رالی او دا به پاسېدی هغو بیا خپل کار روزګار کوو او دو به ناست وي قرآن په ولاړه هم قرآن په ناسته هم قرآن دا به د دې ختمونه چالو دومره نیکه زنانه وه په خپله باندې او د علماو باندې ډېر زیات خرچ کوونکي په نیکو خلکو باندې ډېر زیاته خرچ کوونکي زنانه وه وی چې دا نهر ماله پکار دی که هر صحیح خو زه دا اوبه بوتلل غواړم د اوبو ډېر زیات غټ ثواب دی نو انجینران ورته دا وایي چې دا ډېر انتهایی مشکله ده په دې کې غرونه دي هغه غرونه کټ کول دي او داسې ده چې د لاندې نه اوبه پاس بوتلل دا ډېر ګران کار دی خو په هر حال د دې وړه ارمان و چې زه داسې یو نیکی کار وکړم چې هغه د الله د رضا دپاره دې به هر حال داسې وکړه چې تقریبا کتابونو لیکلي دي چې 18 لکه دیناره 18 لکه دیناره په دې نهر باندې خرچ شوی او دې د خپل کار دا ځای ته ورسو لګیا وه کله چې دې دا نهر پوره کو نو چې کوم حساب لګونکي وو او حساب یې کوو کاغذونه یې راوړه نو دا دریاب په غاړه باندې دې رهایش و کله چې دې دغه کاغذونه راله او حساب کتاب دپاره کسان کېناسته چې مونږ حساب کوو چې څونه خرچو شوه دا وشو دغه کاغذونه راواخېسته او غونډ کاغذونه یې پورټ کړه او هغه یې ورواچولن دریاب ته چا تپوس وکړو دا ولې وی چې ای الله اسمان طرف ته سر اوچت کړو داسې او وی چې ای الله زه په دنیا کې ستا سره حساب کتاب کول نه غواړم ای الله د آخرت په ورځ باندې هم ته زما سره حساب کتاب مه کوې دونه نیکه زنانه دا چې کله وفات شوه نو چا په خوب کې ولیده د دې نوکره وه هغې په خوب کې ولیده نوکران یې ما تاسو ته وویل ډېرې زیاتې نیکې وې د قرآن حافظانې به وې نو په خوب کې ولیده په خوب کې ګوري چې دا په یو بهترین محل کې ناسته ده او په هغه محل کې یو بهترینه زانګو لګېدلې ده او په هغه زانګو کې دا ناسته ده او جوله کوي هغې کې زانګېږي نو دې نوکرې تپوس وکړو چې ماشاءالله ملکه زبیده تاسو خو دومره خوشحاله یې دومره په سهولت باندې یې الله رب العزت تاسو یقینا چې د هغه نهر هغه کومه قرباني وه او تاسو کړې وه نو هغه الله قبوله کړې ده د دې وجې نه الله رب العزت تاسو بخښنه فرمایلې ده نو د ملکه زبیده جواب ورته دا و چې نه الله رب العزت زه د نهر د نیکۍ په وجه باندې زما بخشش نه دی کړی بلکې زما بخشش خو دومره په وړه نیکۍ باندې کړی دی چې زه حیران یم چې زما دا رب څومره رحیم او کریم ذات دی نو تپوس شو چې په کومه نیکۍ باندې نو د ملکه زبیده جواب دا و هغې وفرمیل چې یو ورځ زه په خپل کور کې ناسته وم او زما روټۍ مې خوړه د دې روټۍ په دوران کې زما د سر نه د الوپټه وښویده کله چې زما د سر نه د لوپټو خویده نو په دې دوران کې اوس نوڼی ما کړې ده نوڼی خولې ته وړم او هلته په مسجد کې اذان اوچت شو الله اکبر الله اکبر نو ما ته فورا خیال راغی چې د الله رب العزت منادي هغه آواز کوي د الله تعالی تعریف کوي د الله تعالی بړی بیانوي او زه لګیا زما سر تور دی دا بې ادبي ده او زه نوڼی خولې ته وړم ما هغه نوڼی واپس کړه او په خپل تالي کې مې واپس کېښوده او دا خپل سر مې پټ کو نو ما ته الله رب العزت وفرمایل چې ای زبیدې تا زما د نوم خاطر وکړو زما د نوم عزت دې وکړو نن مونږ ستا عزت کوو ستا مغفرت فرمایو نو زما کوم مغفرت چې شوی دی نو دا د الله رب العزت په دربار کې په دې وړه نیکۍ باندې شوی ټولو ته دا درخواست دی چې بھائی کله اذان کېږي دغه شان چې کوم دی کله د مانځه ټیمي قرآن تلاوت کېږي د ادب او د احترام مظاهره کو او زنانو ته درخواست دی د خپل سرونه پټ ساتي ځکه چې کوم سرونه ښکاري نو په دې کې په دې باندې لعنت ورېږي په داسې سرونو باندې د الله رب العزت د ذات نه امید دی انشاءالله چې تاسو به زما په دې پیغام باندې عمل کوئ او موږ به پخپله باندې هم کوشش کوو انشاءالله په دې باندې به عمل کوو الله دې عمل کولو توفیق رانصیب السلام علیکم ورحمة الله